یو زنانه تپوس کوي چې دا اودس چاردام بنده کوي ردی طریقه څه ده پکار دا چې بنده مخ په قبله کینی او چاردامو کی په خوله کې اوبه اچوي نو دغه وخت دی ووایي چې خدای په دې خولې مې ستا ذکر راولي پوزه کې اوبه اچوي نو په خوله وایي که په زړه کې وایي او دی وایي چې یا الله د جنت خوشبویې په پوزه ولګې په مخ اوبه اچوي نو یا الله د قیامت په ورځ مې مخ روښانه کې د تورېدو نه وساتې لاسونه وینځي نو چې ښې لاس وینځي یا الله په ښي لاس عمل نامه راکې او ګس لاس وینځي نو وی د ګس لاس د عمل نامې نه مې وساتې او بیا چې د سر مسه کوي نه وي د قیامت پر ورځ به سخته ګرمي زما د سر د خپل عرش د سوري لاندې کې خیخ په او ګس اخپه وینځي نو چې خیخ په وینځي یا الله په پل صراط مې سالم پورې باسا ګس اخپه وینځي د پل صراط باندې خوېدو نه مې وساته په دې طریقه باندې چې د اودس چاردام وکړو او یاد ساتئ یو خبره دی کې لږه ایډ کم وضاحت لپاره تاسو چې چاردام کوئ نو دا دعاګانې که په باتروم کې ناسې او چاردام کوئ نو بیا دا دعاګانې په ژبه مه وایئ په زړه زړه کې غواړئ او که بهر ناستې په سین کې یعنی واشروم کې نه نو بیا ته دا دعاګانې په خولې هم ویلی شي او په زړه کې هم ویلی شي د چاردام صحیح طریقه باندې تا چاردام وکړو او فارغ شوې نو اوس بهر چې نو قبلی ته مخ کا اسمان ته وګوره او د خلاص مسواک ګوته اوچته کا او وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یو ګوټ اوبه راواله خولې ته کا ساخو خرپناست اس کې په ولاړه دغه یو ګوټ راواله خولې ته کا اوس کا او پام کوي چې روزه دی نو بیا اوبه مسکا نو چې کله تا روزه نه و چاردام نه بعد دی مسنون چې کومه دعا ویله هغې نه پس ګوټ اوبه د خولې ته کړې اوبه تېرې کا او بیا په زړه کې ځان له چې څه حاجت غواړې یا څه حاجات دي وي هغه ټولو حاجتونو دپاره سوال وکړه الله نه وغواړه څنګه چې د مانځه نه بیا فارغېږي دا دعا به دې ټک په ټک قبوله شوې وي